لعنت لیګو په داسې جړاګانو په دغه خلکو باندې چې هغوی د خپل روپو د پاره د خپل پروګرامونو د پاره د الله رب العالمین د کورم لحاظ نه ساتي د الله رب العالمین د جمعاتونو احترام نه کوي مونږ لعنت لیګو په داسې جړاګانو په داسې ډمانو باندې مړه په داسې روپو باندې بسکه چې ته ستا پکې نه ایمان محفوظ دی او ستا پکې نه دین محفوظ دی او ستا پکې نه اسلام محفوظ دی او نه ستا غیرت پکې مړه سره بې غیرتوب کار یو شروع کړی دی د الله خاطر وکړي جمعاتونو خو احترام وکړي کنه جمعاتونو خو د الله رب العالمین کورونه دي د الله بندګانو کم از کم د جمعات خو احترام کوي کنه چې په الله رب العالمین در باندې د کانو باران را ووري نو مونږ به هم دغه مستحقین یو جمعاتونه د زمونږ شعائر الله دي په دې د دې احترام کول زمونږ د مسلمانانو شان دی دا د زمونږ د مسلمانانو باندې فرض دي د دې احترام کول د دې حفاظت کول په دې باندې आवाज اوچتول دا د مسلمان شان دی چې په دې باندې به आवाज اوچتای الله اکبر مونږ وای په مونږ باندې عذابونه راځي د الله رب العالمین له طرف نه او بارانونه نشته دی او جمع چې کم دینو هغه بغیر د بارانونو نه وتلو په دې جنوري کې به تاسو قتل چې دومره بارانونو به دومره واوري به وي چې سړی به چې کم دی کوټې نشي په غرونو کې صفا کوله او دومره بارانونو به چې خلکو به د باران د رکاوهلو د پاره څه کول دعاګانې به کول چې خدای پاک باران ودرې دا تاسو ګورئ چې دا زموږ د جمعاتونو حال دی دا زموږ د انتظامی حال دی چې په پېښور کوهاټ روډ په علاقه باندې په یو جمعات کې چې کم دی هجړاګان راغلي دي او ګډاګانې کوي او د مالی خلک وته ولاړ دي مړ افسوس شو په تاسو باندې شه زه افسوس په دې محلي والا باندې کوم او دغه چې راکم کسان ورته چار چاپیر ورن مړ تاسو او زمونږ هغه ایمانی غیرت چرته لاړو زمونږ ایمانی غیرت چرته لاړو خو حدیث کې خورازي چې یو سړی چې کم دینه هغه ته په لاس باندې منع کولای شي په لاس باندې منع که په لاس باندې نشي منع کولای په جبه باندې منع که په جبه باندې ورته وینا وکا نو نه چې کم دینو موږ په لاس باندې منع کولای شو نو ورته موږ په جبه باندې چې کم دینو هغه وینا کو او کدا نه نو بیا چې کم دینو اخیری مرحله صدا اخیری درجه صدا پزله کې داسې بد وګڼه نو پزله کې خو به هر سړی بد غني هر صاحب مسلمان نه چې داسې چې کم دینو بد ونه غني لیکن د مالی والا کار دی چې د خبرې اکشن واخلي او دغه کم خلکو چې دا بے حرمتي د جمعات کړي دا داغه خلاف چې کم دینو مقدمه درج کی پتاړه کې او انتظامی والے ته په کار دی چې د دې کسانو خلاف اکشن واخلي دا اقدام چاوچت کړي دی دا اقدام چاوچت کړي دی جمعاتو خدای الله رب العالمین کورونه دي د الله بندګانو کم از کم د جمعات خو احترام کوي کنه چې په الله رب العالمین در باندې د کانو باران را ووري نو مونږ به هم داغه مستحقین یو مونږ به هم داغه مستحقین یو ځکه د الله رب العالمین کورونه چې کم دی هغه مونږ د ګناهونو نه پاتې نکړل که حرم شریف ته مونږ وګورو پاغي کې چې کم دی ټیک ټاونه خلک شروع کړلی پاغي کې خلک تصویرانو باسي پاغي کې خلک ویډیوګانې کوي پاغي کې خلک چې کم دی باقاعده د خپل کور والا سره د خپل بیبي سره په لایو باندې غب شپ لګي چې داغه تصویران نور خلک ویني هغه حیا هغه عزت هغه ټول هر څلاړل د خپل سره خاور شول زما عزت مندو نو مسلمان دومره زیات کمزوري شوی دی چې دا تاسو وګورئ چې په جمعات کچرته تاسو مونږ په دې باندې आवाज اوچت نکو نو سبب داسې مرحله او داسې حالات به نور هم راځي داسې حالات او داسې تصویران به مو ته نور هم وینو غره ها په دې باندې ټول ملګری څومره چې د سوشل میډیا ملګری دي په دې باندې आवाज اوچت کوي که څوک په आवाज نشي ورکولای ویډیو نشي جوړولای دا ویډیو د خپل دوستانو سره شیر کوي یو پوسټ په هر ملګری وکي جمعاتونه دا زمونږ شعائر الله دي په دې د دې احترام کول زمونږ د مسلمانانو شان دی دا د زمونږ مسلمانانو باندې فرض دي د دې احترام کول د دې حفاظت کول په دې باندې आवाज اوچتول دا د مسلمان شان دی چې په دې باندې به आवाज اوچتای کوم ځکه چې د جمعات به حرمتي کیږي الته مسلمان د ټولو نه مخکې پاغه باندې قدم اوچتای داغه د لپاره به आवाज اوچتای نو د دې لپاره आवाज اوچت کې انتظامی وال تفکر دي چې د دې خلاف سخت اکشن واخلي او دا قدم چې چاوت تړل هغه ته داسې قسمه سزا ورکړي داسې قسمه سزا ورکړي چې د نورو د لپاره نشانه عبرت وګرځيږي او موږ لعنت لیګو په داسې جړاګانو په دغه خلکو باندې چې هغوی د خپل روپو د لپاره د خپل پروګرامونو د لپاره د الله رب العالمین د کورم لحاظ نه ساتي د الله رب العالمین د جمعاتونو احترام نه کوي مونږ لعنت لیګو په داسې جړاګانو په داسې ډمانو باندې مړه په داسې روپو باندې بسکه چې ته ستا پکې نه ایمان محفوظ دی او ستا پکې نه دین محفوظ دی او ستا پکې نه اسلام محفوظ دی او نه ستا غیرت پکې مړه سره بې غیرتوب کار یو شروع کړی دی د الله خاطر وکړي جمعاتونو خو احترام وکړي کنه زما جذبات تاسو به زما عزتمند ګورئ لیکن زه د مسلمان شان دا دی چې کوم ځای کې داسې قسمه غلط کار کیږي بیا خاص کر د شاعر اسلام دغه خلاف یو پوسټ راشي دغه خلاف پروپاګاندا وشي دغه به حرمتي وشي د جمعاتونو وشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د اهل بیت او دغه په شان کې سو ګستاخی وکینو د مسلمان شان دانه دی چې هغه په پاغي باندې دردیږي نو د جمعات به حرمتي شوی دا مونږ ردی سخت چې کم دینو هغه په دې باندې خپيو او د دې سخت مذمت کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته